أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. سورة الأنعام 156 نمبر آیت. بدی آیات کی د قرآن د نازلېدلو دویمه وجه ذکر کیږي. یو وجه پرونی سبق کې ذکر شو چې د دې لپاره قرآن نازل شوی دی چې فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. تاسو د دې تابعداري وکړئ او د دې د مخالفت نه ځان بچ کړئ، نو حاصل به دا شي به تاسو به رحم وشي. د قرآن د نازلېدلو حکمت اولنې دا و چې تاسو د رحم مستحقین جوړ شئ او ځان د هغې قابل ساز کړئ. دویمه وجه نن دا ذکر کیږي چې ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. ان تقولوا چې تاسو ونه وایئ په قیامت په ورځ باندې عذاب په ټیم کې انما انزل الكتاب چې یقینا نازل شوي کتابونه مخکینی على طائفتين من قبلنا فقط دوه ډلو باندې مخکې زموږ نه. دوه ډلو مراد یهودیان او عیسایان دي. وان كنا عن دراستهم لغافلين، او یقینا موږ د هغوی د بیانولو نه خبره، د هغوی د بیان نه موږ نه خبره. حاصل دا د قیامت کې به تاسو دا اعتراض کولی چې آسماني کتابونه چې کوم راغلي نو څه یهودیانو ته راغلي، څه عیسایانو ته راغلي. یهودیانو د عیسایانو دغه تورات او انجیل دا په عبراني او سوریاني کې موږ عرب خلک یو، یو د ژبې سره مناسبت کم دی، ترجمانی نه بغیر نه کېږي. خو ترجمانی هم دومره مشکله خبره نه ده. خو غټ حکمت معارف القرآن دا ذکر کړی دی چې اصل کې یهودیان چې کومو یهودیان او عیسایانو عربو خلکو ته دعوت ورکول دې ته هېڅ اهمیت نه ورکاو چې عرب خلک د مسلمانان شي او د اسلام قبول کړي. د عربو دعوت هغوی سره به ذهن کې هېڅ اهتمام نه و، عربو ته به بیان واز نصیحت نه کوو. دویم مصیبت دا و چې هغوی به زیاتې خبرې پټولې او کمې به یې ښودلې، یعنې په هغوی کې احکام او مسایل پټول عام رواج. نو دوه مصیبتونه را پیدا شو. یو دا چې عربو تر دعوت اهتمام په دوی کې موجود نه و. دویمه دا و چې زیاتې خبرې به پټولې، نو انجام یې دا شو چې عرب خلک د هغوی د واز نصیحت نه او د تورات او د انجیل د تعلیماتو نه مکمل غافله پاتې شو. ځکه کله چې د خبرې اهتمام نه وي نو اتفاقي چې خبره سړی واوري هغه به ذهن کې دومره اثر نه پیدا کوي، هغه دومره اثر رسوخ نه پیدا کوي، او دا کېږي کله ناکله شاذ نادر کېږي، نو هغه د نش برابر شو. نو چې دا اعتراض ختم شي چې یاره یهودیان او عیسایان موږ ته دعوت نه راکړی، موږ ته یوازې نصیحت نه دی کړی، ژبه یې بدله ده، زیاتې خبرې یې پټې کړې دي، موږ ځکه د آسماني دین نه غافله پاتې شوي یو. او که فرض که داسې وی چې دا کتاب موږ ته نازل شوی وی، چا موږ ته صحیح دعوت راکړی وی، نو موږ د یهودو نصاراو نه زیات په هدایت باندې وي. او را زیات ټکي به ځکه دوی وایو چې عرب د مخکې نه چې کوم دي نو ځان د غټو صلاحیتونو والا ګڼي، ځان ډېر ذهین او قابل ګڼي. نو دوی خیال دا و چې یهود او نصارا په کتاب باندې عمل کولی شي، نو موږ عرب خلک به ډېر زیات کولی شي، موږ ډېر تکړه خلک. الله تعالی د هغوی یو وزر ذکر کوي د قرآن د نازلېدلو عیوبانه د هغې د لرې کولو. ان تقولو چې تاسو ونه وایئ انما انزل الکتاب چې یقینا نازل شوي کتابونه على طائفتین من قبلنا، په هغه دوو ډلو باندې مخکې زموږ نه. ډلې موږ مخکې وویل چې دې نه مراد یهودیان او عیسایان ته مراد دي، دوه ډلې دي. وان كنا عن دراستهم لغافلین، یقینا وموږ د هغوی د بیانولو نه خبره، او د بیان د غفلت وجه ما تاسو ته وویله. ژبه بدلېدل دومره ناشنا خبره نه ده، ځکه چې قرآن په عربۍ کې دم په عجمۍ کې موږ عجم خلک خو موږ په قرآن صحت پورې پوهېږو، ځکه ترجماني څه مشکل شی نه دی. خو وجه یې دا وه چې هغوی د عربو د دعوت اهتمام په هغوی کې نه و، او دویم مسایل یې پټول. دا دواړه وجوهات یې معارف ذکر کړل دي. اگر چې ځینې خلکو یې وجه دا ویل چې هغوی ژبه بدله ده، خو دا ژبه بدلېدل دا څه مشکله خبره نه ده. او تقولو یا تاسو ونه وایئ لو ان انزل علینا الکتاب، لو ان کچته مونږ ته انزل علینا الکتاب نازل شوی مونږ ته کتاب لکنا احدا منهم، موږ ډېر په هدایت وی ردوینه، زموږ عقیدې زموږ عمل به د هغوی نه د یهودیانو او عیسایانو نه ډېر مضبوط به صحیح به وي. ما تاسو ته وویل چې دا زیاتوالی ټکي به د دې وجې نه را پیدا کړي چې عرب خلک د ټولې دنیا نه ځان غټو صلاحیتونو والا ثابتوي. الله تعالی فقد جاءکم بینة من ربکم،
یقینا راغی تاسو ته واضح دلایل د رب د رب ستاسو نه تاسو به دغه خبرې کولې نو الله تعالی وایي واضح دلایل تاسو ته راغلل د نبی علیه السلام صریح معجزه تاسو ولیدله او د نبی علیه السلام صداقت ایمانداری د قرآن معجزه کېدل هغه ستاسو د مخې دي وهدن دا هدایت دی هغه چا دپاره هدایت معنا رهنمایي ده هغه چا دپاره چې د الله تعالی رضا رټول غواړي ورحمت او رحمت دی چې کله به عمل وکړي د رحمت مستحق به جوړیږي نو فمن ازلم ممن كذب بآيات الله و چې کله دا مضمون تاسو واورېدو نو دین وروسته به هغه چا نه غټ ظالم بسوکي چې هغه نسبت د دروغ کوي آیاتونو د الله تعالی آسماني او شرعي احکام دا دروغجن او عبث ثابتوي چې کنه دې ته ضرورت نشته وسودف عنها او خلق منی کوي ردینه سودفه دا فعل متعدی او فعل لازمی دوه استعماليږي ابن کثیر رحمه الله وجدا په معنا د لازم متعدی سره دی یعنی په خپل معنی د قرآنی او آسماني دین دا دروغجن ثابتوي او ردی سره سره خلق دي هم منی کوي خلق د دین اړول ډېری طریقې دي یو طریقه دا چې کوم خلک د آسماني دین شریعت قائل نه دي هغوی هغه لارې بندوي چې کوم لارو کې خلک دین زده کوي لکه دیني تعلیمات دیني مرکزونه درسګاهونه کتابخانې چاپخانې د هغې خلاف په طریقه باندې مهم چلوي په زور په خوښه په نورو طریقو باندې د دې نه علاوه چې کوم دی نو په نشریاتي لارو باندې د اسلام خلاف بدګمانیانې پیدا کول د اسلام چې کوم بنیادي خلک دی شعوري خلق دي علما دي مجتهدین دي صحابه دي داغي خلاف په طریقه باندې مهم چلول چې خلک په بدګمانه شي او اعتماد ختم شي دغه شان د کې د قران ډېر احکام د سې چې هغه د اجتماعیت سره تعلق دي نو په اجتماعي معاملاتو کې د هغه لري کول ختمول هغه مخالفت کول دا د قران نه خلک بندول دي او بیا په دې زمانہ کې د اخر زمانه په څنګه چې نبی عليه السلام کوم کړي د چې خلک بر دین مخالفت څنګه کوي او دې کې به کم شډر خطرناک نو نبی عليه السلام و چې کړه دریم ځل باندې د اسلام خلاف فتنه را برسېره شي کم چې دریم فتنه د خلافت عثمانیه د سقوط نه بعد را برسېره شوې ده چې ټول دنیا نه د اسلامي نظام خاتمه شوې ده او د اسلامي نظام د خاتمې نه بعد بیا د خلکو د اسلام هغه تصور پوره ختم شوی دی د دې په ځین کې د اسلام کم تصور د بیخي معمولی او جزئی ته ور دی هغه منځ روجه ته منځ اسلام وای څوک صرف کلمې ته وای څوک صرف ګریو پټکی ته وای نو د اسلام هغه تصور کامل تصور خلک اکثر خلک یې نه پیژني چې اسلام پوره څه شی نو دا فتنه چې کله را برسېره شي په دې فتنې په دوران کې به د اسلام دشمنان چې کم دي وای د دوی د تورو د زخمونو او د نقصان نه بزیات د دوی د جبو زخمونو او نقصان سی وای دا حدیث شریف مفهوم دی د دې تحقیق علماء دا کړی دی چې د جبې نه مراد ترجمانی ده چې سره خپل پیغام بل چاته ورسي دا به جبې په ذریعہ باندې کیږي او په ماډرن زمانہ کې چې کم دی نه د میډیا په ذریعہ باندې کیږي ذرایع ابلاغ په ذریعہ باندې کیږي نو دریم ځل چې کله فتنه برسېره شي متاسفه خلافت عثمانیه نه بعد دریم فتنه برسېره شوې ده نو په دې ټیم کې به نشریاتي ادارې دا به دومره خطرناک د اسلام خلاف به دومره تیزي او د دغه نشریاتي ادارو د لاسه نه به اسلام دومره بدنامي د خلکو د ذهنونو نه وتلی او دومره نقصان به د اسلام خلاف کړی چې دومره نقصان به توره نشي کولی یعنی دوی اسلحې او عسکر به دومره نقصان د اسلام خلاف نشي کولی نو دا خلک په ډیرو طریقو باندې په مهذبو الفاظو سره په خوخو دعوو سره د اسلام خلاف خپل کارونه جاري ساتي الله وسنزل الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون زرد چې موږ بدلا ورکو هغه کسانو ته یصدفون چې دي خلک بندي عن آیاتنا زمون د آیاتونو نه د دین د زده کولو د عملي کولو خلاف دوی خپل خواري جاري ساتي مهنت کوي یا کامیابی کنه کامیابی کې خو مهنت کوي خواري کوي نو الله تعالی موږ بدلا ورکو سوء العذاب د بد عذاب بما كانوا يصدفون په سبب د هغه چې دي خلک بندي د اسماني دین نه نو دا د هغوی دپاره زجر شو زوره نه شو چې د اسلام دشمنان محفوظ نه دي که به څومره غټو قلاګانو کې ما پټ شوي دي خو د الله تعالی د عذاب نه محفوظ نه دي الله تعالی وارننګ ورکړی دی چې سنزل الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون هغه کسانو ته به سنګین سزا میلاویږي چې کوم د اسماني دین نه خلک اړوي بیا دوی عذاب چې کوم دی سنګین عذاب د چې کومره څومره کفر سی وای د اسلام مخالفت سی وای دومره به عذاب سخت یو هغه کافران د نارمل کافران د چا به کار نشته دام کافران د عذاب شته
خو هغه کافران چې هغه د خپل کفر سره د اسلام خلاف مهمم چلای د هغه سزا ډیره سنگینه ده په نسبت د اولنی کافرانو باندې. الله وی هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه، دا کافران انتظار نه کوي یعنی له وسبور اسلام قبول نه کو دومره دلایل او ثبوتونو باوجود اسلام قبول نه کو الا ان تاتيهم الملائکه، مگر دا چې راشي ورته فرشتي د عذاب د پاره عذاب تراوړي او دی په خپل سترګ باندې ویني. او یاتي ربک، یو تراشی رب ستا په خپل باندې. د رب دراتلو معنی دا ده چې قیامت کې به رب په خپل معنی نازلېږي راکوزیږي. او دا ډېر ورته روایت رسول بقره کې هم دا بحث تر شوی دی چې قیامت ورځ باندې حساب کتاب ورځ باندې الله تعالی په خپل باندې راشي. دا قاعده تقریبا کافي حدا پوری مشرکان د عرب هم منله. نو الله تعالی وایي دي خلکو د وسه پور ایمان را نه وړ، نو یا خو دې خبر انتظار د جبرشتي راشي او عذاب تراوړي، یا دې خبر انتظار د چې رب راشي یعنی قیامت قائم شي. او یاتي بعض آیات ربک، یا راشي بعض نخ دربستا د قیامت کم بعض نخ چې دی غراشي. یوم بهغه ورځ باندې یاتي جراشي بعض آیات ربک، بعض د نخ دربستا یعنی قیامت غټ نخ صدر رب طرف نه راشي. نو لا ينفع نفسا، بیا پیدا نه ورکي یو کس ته ایمان او د هغه ایمان. ته قیامت غټ نه چې کله شروع بیا ایمان راوړل پیدا نه ورکي. لم تكن آمنت من قبل، جاغه ایمان نه راوړې د مخکینه. او کسبت فی ایمانها، یای کړي په خپل ایمان کې خیرن ونی کی. دلته نه کینه مراد توبه ده. د دې آیت حاصل دا دی چې بعض آیات رب کې د بعض نخې د رب ستا د دې قیامت غټ نخې مراد دي. قیامت غټو نخو ته په انتظار باندې د جګړه شنو ایمان براوړ. او په غټو نخو کې چې کم دین یو د جنور د مغرب نه راوخیږي. دیم دا چې د دابت الارض یو حیوان براوزی د صفا او د مینا د میز نه براوزی. د دې ډیر عجيبه وانته کې شکل حدیثو کې ذکر شوی دی. او تکلم الناس، دا زناور به د خلکو سره خبرې کوي، دا به د خانه کعبه طواف کوي او خلکو ته به دا جملې استعمالي چې ان الساعه قریب، قیامت بخیر نږدې شو. دې آیات بارک د نبی عليه السلام حدیث مبارک دی چې د قیامت غټي نخې چې کم دین لستي ټول نه غټي نخې په غټو نخو کې دا حمد د عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزیږي او اسلامي حکومت به قائمي. پر غټو نخو کې دا حمد د جوج او ماجوج چې کم ته پښتو کې زوزي مازوزي وي. دا یو خطرناک قوم نه دا برابر سره کېږي، ټول دنیا په خپل کنټرول کې راځي. یو انتهایی خطرناک مخلوق د نور زګونو کې به باس راشي. سورۃ کاف کې موږ باغی باندې ان شاء الله باسو. نو دا برابر سره کېږي. دریو زګونو کې به خاصه کېږي ځمکه به خلک ځان ته راکاږي، یو په مشرق کې بل په مغرب کې بل په جزیرة العرب کې. دا حدیثه به هم راځي. یو ور به هم راوځي چې دا ور به خلک زغلي، یو زګین نه به بل زګین ته زغلي. دغه شان ده کې د دې سره مهدی علیہ السلام به هم راځي، کوم چې متواتر روایتو کې ثابت دي چې د عیسی علیہ السلام انقلاب نه وړاندې به د مهدی علیہ السلام انقلاب راځي. او دا په دې زمانه د مهدی علیہ السلام انقلاب د زمانه کې راځي چې ټول دنیا به کفر نیولي، ټول قوت به د کفارو سره کنټرول کی او مسلمانانو به حتی رسیدلې چې بده کې بده څوک اهلدار پاتې شوی نه چې د مسلمانانو اسلامي مشري ذمہواری سنبال کی او د اسلامي نقطه نظر باندې د جهاد شروع کی او د کافرانو وطنونه ورته آزاد کی. دا ورځ د بدقسمتۍ ورځ. نو په دې وخت کې به خلک په دې انتظار باندې کم چې پوهه خلک یا په دې باندې پوهیږي چې کله محمد باندې داسې حال راشي نو الله تعالی مهدی علیہ السلام را پیدا کوي. د یو وخت مضمون د مهدی علیہ السلام مکه معظمه کې بلند دار چې موجودي خلک بلار شي معلوم به کې په طریقه باندې به او پیژنې د مهدی علیہ السلام دی. د به وینا وکي د به انکار وکړي دا سره زنه لرم او د ځان له صحیح امیر پیدا کړي. دا ګران کار دی، غټه ذمہواری ده. دا یوازې د پیسو را غونډولو د کرسي حاصلولو سوچ خو نه دی، دا غټه ذمہواری ده. دا زما د وس خبره نه ده. د مدینه منوره تر او تخت خلک بس ال تراشي بیا به مکه ته واپس پټ شي، مکه کې به خلک پیدا کی او لنډه دار د امیر شي د مسلمانانو د بلاس باندې د اسلام لپاره jihad شروع شي. اولنې بیعت چې مهدی علیہ السلام سره کیږي نو دا به په دې خبره باندې یا به شهیدان کیږي او یا به غلبه مونږ واپسی به بالکل نه. اولنې جنگ چې کوم د کفارو سره وشي نو بده کې به تقریبا بسلو کسانو کې بل لسته کسان شهیدان چې 10 کسانو پاتې شي. او د دې جنگ نه به مخ کې یو واقعیا داسې وشي چې یو خبر به خور شي په دنیا کې
چې سړی پورته شوی د اسلامي نظام دپاره کار کوي او د کافرانو په اسلامي نظام باندې سخت نظر دی دی سخت بدی شي اسلامي نظام والا خلک نه دغه پیژنګلو ته پرېږدي او نه ژوند مقور کوي او نه د دومره خوارۍ مقابله ورکوي مخکې سره ختمول غواړي کافران د مخکې دا منشور د هغوی روان دی نو مهدي علیه السلام پسې به د یورپ نه یو لوی لښکر روان شي او به د یو کس د وژلو دپاره د خرابولو دپاره بیدا نوم یو مقام ته چې راورسېږي د لښکر یې هلته بیا الله تعالی په ځمکه کې راکاږي ختم به شي د دې ځمکې د خسر نه وروسته چې ځمکه د خلک یې راکاږي ځان ته مړه شي د مهدي علیه السلام به ډېر شهرت وشي او ډېر مقبولیت به پیدا شي د هغې نه بعد به خلک بیعتونه وکړي بیا به جهاد شروع شي او د دې منځ کې به عیسی علیه السلام هم راکوز شي تر دې نو لنډه دا ده دې ځای کې نبي علیه السلام د قیامت ګډ علامات چې کوم دي 10 علامات ذکر کړي دي 10 علاماتو کې 2 علامات داسې دي چې کله دغه علامات را څرګند شو نو بیا توبه هم نه قبلېږي نیک اعمال هم څه کار نه ورکوي چا چې ایمان نه دی راوړی هغوی ته ایمان راوړل هم څه پیدا نه ورکوي نو به دغه 2 غټو علاماتو کې یوه دا ده چې نور د مغرب د طرف نه راوخیږي بیا ایمان چا ایمان نه دی راوړی ایمان یې کار نه کوي کوم سړی چې د ګناهونو توبه نه ده وخت کړې دغه ټیم کې توبه یې سر کار نه ورکوي او دویم دا چې دابة الارض راوځي د ځمکې ځناور د صفا او د مینا د میز نه راوځي او د خانه کعبې طواف شروع کړي د خلکو سره خبرې شروع کړي نو په دې وخت کې هم توبه هم کار نه کوي ایمان راوړل هم کار نه کوي نو دې ځکه کې دا بعض آیات ربک نه مراد دغه 2 علامات ځکه د عیسی علیه السلام راکوزېدو ټیم کې توبه ایستلی شي ایمان کار ورکوي مهدي علیه السلام زمانه کې به دا کار ورکوي نور وختونو کې کار کوي خو چې کله دغه 2 علامات څرګند شول نو د علاماتو په منځ کې یو ایمان او نیکي کار نه کوي الله تعالی وایي لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل پیدا نه ورکوي یو کس ته د هغه ایمان چې هغه ایمان نه راوړی د مخکې نه د دغه 2 علاماتو نه د مغرب د طرف نور راختل او یا دغه ځناور د راوتلو نه وړاندې چې چا ایمان نه راوړی چا توبه نه ده ایستلې اوس پیدا نه کوي په دې علاماتو کې یوه علامه چې کوم ده کوم چې علماو نقل کړې ده هغه د زنکدن حالات هم دي زنکدن حالات چې کله شروع شي د انسان فرشتي نظر یې کولاو شي او په دې ټیم کې چې کله زنکدن اثار سره شروع شو د توبې دروازه بند شو په دې ټیم کې هم تر به توبه نه قبلېږي نه د ګناهونو نه توبه ایستلی شي او نه ایمان راوړی شي د دې کار نه ورکوي د دې لپاره قاعده کلیه ده ایمان هغه ایمان کار ورکوي چې کوم اختیاري ایمان سره په کنټرول کې اختیار کوي او چې کله فرشتي د خپل سترګو باندې ول قیامت دی ول د جهنم دی ول دا ایمان دی غیر اختیاري ایمان دی په دې پیدا نشته هیڅ نشته الغلاوی او کسبت فی ایمانها خیرا یا هغه چې د نه کړي په خپل ایمان کې خیرا نیکی د دې خیرا نه مراد توبه ده دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې چا مخکې توبه نه ایستلې ټیم کې توبه نه قبلېږي په د معتزله او د خوارجو عقیده دا ده چې د خیرا نه مراد عامه نیکي ده نو دا وایي خوارج داسې معنی کوي چې هغه کس ته بیا ایمان فایده نه ورکوي چې د مخکې نه ایمان نه ده راوړی یا ایمان راوړی دی خو د مخکې نه نیکي نه ده کړې نو چې نیکي نه ده کړې نو دغه ایمان هم ته فایده نه ورکوي نو د دې حاصل دا راووت چې سړی ایمان راوړی د نیکي پکې نه ده کړې قیامت راورسېدو علامات شروع شو اوس دغه ایمان چې بغیر د نیکو نه دی پیدا من نه دی کار نه ورکوي نو چې کار نه ورکوي نو خوارج او معتزله وایي چې دغه کفر چې دغه سړی چې ایمان لري او نیک عمل وسه نه لري نو دغه سړی په شان د کافر شو د کافر دی دا مسلمان نه دی ځکه چې د نیک عمل نشته لري او نیک عمل کې غټ عمل خو توبه د ګناهونو نه توبه ده نه دی استری حاصل دا شو چې خوارج دسي وایي چې چا ګناه کبیره وکړه نو او معتزله نو د ګناه کبیره مرتکب اگر چا غلا کړه خدای مګه چا نه زنا شوی دا چا غیبت کړی دی نو دا وجه مرتکب د ګناه کبیره د کافر دی مستقیل به جهنم کې د مسلمان نشي کېدی من اهل سنت والجماعت دسه وایو چې ایمان خپل نواقض لري لس نواقض علماء شمارل چې باقي سره خو ایمان ماتيږي خو کبایر سره ایمان نه خرابېږي نه ماتيږي صرف د مجرم دی ګناګار دی او ردی طریقه دا د سزا به رہی دغه نه بعد جنت ته راځي جهنم نه بوزي خوارج معتزله وای دا نه راوزي دا مستقیل التکی نو موږ وای د خیرن نه مراد توبه ده هغه وای د خیرن نه مراد نیکی ده هغه رسي وای چې کچا ایمان راوړی دی او دغه ایمان کې نیکی نه کړي نو دغه ایمان پیدا نه ور کوي موږ د سی وایو چې ایمان راوړی دی چې د مخ نه ایمان نه راوړی یا ایمان راوړی دی خو توبه یې د ګناهونو نه د وخت کړي نو په دې ټیم کې ایمان او توبه یې دوه نه کار نه ور کوي موږ د سی وایو قول انتظروا ورته وای تاسو انتظار کوئ یعنی دومره دلایل سره او دومره واز نصیحت نورسته چې سړی بیا هم نه مسلمانېږي بیا هم قرآني تعلیمات نه مني
نو نبی علیہ السلام تعالی تعالی وایي چې ورته وایي چې انتظروا انتظار کوئ دا رټنه ده ان منتظرون من هم انتظار کوونکي یعنی تاسو د سمور پر لار نشته بس د الله تعالی د عذاب په انتظار باندې اوسېږئ موږ هم تاسو په انتظار باندې چې کله به هلاکیږئ